خی نن به انشاءالله دا حروف جاره چې دي که نه دا به مونږ ضمایرو سره لګو ټول نه یو څو دي او ضمایر تاسو ته پته شته حرف جر چې کله د اسم یا اسم ضمیر یا اسم ذات که نه ذاتی اسم وي یا د اسم ضمیر دا ضمایر د اسم قسمونه دي دا اسما دي نو یا اسم ذات یا اسم ضمایر د دې نه مخکې چې دغه ولګي که نه حروف جاره ولګي نو دام مجرور کی که نه جی دام مجرور کی نو انشاءالله نن به مونږ حروف جاره برالو دې لپاره مجرور ضمایر وي ضمایر به د دې لپاره مجرور وي که نه نو اوس که تاسو ته یاد شي که نه مونږ خو ضمایر یو قسم ویلي هو هما هم هي هما هن انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن دا یاد دي که نه دا خو ویلي که نه اوس به د دې نه پس هغه نور دي هغه هم غالبا ویلي هو هما هم دا ویلي ها هما هن که کما کم کی کما کننا یا او نا دا ویلو مسعود صاحب یاد یې ته دا هو هما هم دا حالت رفع والا ضمایر دي حالت رفع والا دا هو هما هم حالت رفع والا دي دقه حالت رفع والا چې دا مونږ حالت نصب او جر ته راواړو که نه نو هو هما هم په ځای باندې به هو هما هم شي اول خو مونږ وایو هو هما هم دا هو نه دی چې دخوا دا اول ضمایر لیکو جي دا ډېر لازمي دي دخوا ورته ګورئ بورډ ته صرف ګورئ جي حالت نصب او جر والا ضمایر دا حالت نصب او جر نه دام ویلیو خدا مونږه مضاف سره لګولیو کتابو هو کتابو هما کتابو هم یادم شي ضمایر مونږه دغه سره لګولیو کنه اسم سره او ما ضمایر به مونږه ګوره مضاف الیه غواړي کنه مضاف د لپاره د مضاف الیه ضرورت وي او مضاف الیه همیشه مجرور وي او مقه مجرور به مونږ دلته راځي خو مضاف ور سره نه هغه به مونږ د پر حرف جر وي حروف جاره لګي او هغې نه پس په هماغه د مضاف الیه والا ضمایر لګي ټیک شو جي حالت رفع والا هو دی که نه هو دا هو چې حالت نصب او جر ته راړم که نه دا رفع کې به وکوې رفع او دا به نصب کو او دا به جر کو دا هو دی که نه دا زه حالت نصب تاړم نو دا به صرف هو ویلی کېږي هو ټیک شوه او دا حالت جر ته راړم نو دا حالت جر والا هم هو صحیح یو شان دي دا زه دلته هما اخلم هما ٹھیک شو نو حالت رفع کم هما دی نصب کم هما دی او جر کم هما دی ٹھیک شو هم نه دی هم حالت رفع کم هم دی نصب کم هم دی جر کم هم دی اوس په حالت رفع کې هي دی د مؤنث دپاره هي ٹھیک شو او حالت نصب او جر کې ها دی همدا هي چې دی که نه دغه ها دی اوس ٹھیک شو هي او حالت نصب کم ها حالت جر کم ها ٹھیک شو او دا تسنیه والا هما 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 په دریو وانو حالت کې هما 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 او حالت رفع کې هن نه دی که نه حالت نصب کم هم نه دی او جر کم هن نه دی پوه شوي حالت جی صرف د واحد ده او دا انت انتم انتم انتی انتم انتن نه دي د دې د تا تما تم په ځای باندې به صرف کا کوما کوم وي انت دی که نه انت نو حالت رفع کې به انت وي حالت رفع کې انت دی انت انت عمده انت حالت نصب ته چې راوړي نو کا به شي حالت جر ته به هم کا شي دا انت معنا ده هم ته او کا معنا هم ده ته او دا حالت نصب کې کا معنا هته ده او انتما دی نو حالت رفع نصب جر کې به دوانو کې په ټولو کې به یو شانتي وي انتما انتما انتما
انتم په حالت رفع کې نه نسب کې نه جوړ کوم دی انتم 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 مؤنث د پاره انت راځي کنه انت نو حالت رفع کې به انت وي انت څنګه چې انت حالت رفع کې و کنه او د دې لپاره مونږه کاف نصب او جر کې راواغسو کا په انت تا باندې زبر دی کنه نو ګورئ په تا په کاف باندې زبر دی او دلته انت باندې زیر دی کنه تیلا نو کاف لاندې هم زیر ولګي کی جی نه ضرورت نشته دا شوي دي صرف حالت رفع نصب جر کې هو هما هم هغه پکې شته هغه روان دي کنه دا اوس موږ متصل کوو کنه جی متصل کوو کنه متصل هغه ته وایي چې یاره دا د یعنی یا به مضاف الیه سره مضاف سره به یو شان متصل به وي لکه یو ځای به ورسره ملاو وي ټیک شو اوس ګورئ دا کتاب ما سره مضاف دی کنه کتابو ټیک شو زه ورسره دا کتاب مضاف دی او مضاف الیه حالت جر کې وي نو حالت جر والا ورسره عالم نو دا دې سره وګوره متصل دی متصل دی او دا چې دی کنه هو هما هم هي هما هن انتم 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 دی چې دی کنه دی چې کله په دې ښکاره شکل کې وي کنه هو هما هم چې دا کم شکل کې ما لیکلي دي نو دا به منفصل وي جدا او چې کله عمده دي کنه خو چې دی کله په فعل کې پټ وي کنه ضربه په ضربه کې هو دی په ضربه کې هما دی په ضربو کې هم دی په ضربت کې هي دی ضربتا کې هما دی ضربنا کې هن دی ضربت کې انت ضربتما انتما ضربتم انتم ضربتی انتم نو چې فعل کې دن نه کنه هغه ته متصل وای او چې کله په خپل ښکارا شکل کې وي دی ته منفصل وای او دا حالت نصب او جر والا نه دي حالت نصب او جر والا په دې نصب کې متصل دي اوس دا وګوره زو اخلمها انزلناه ان انزلنا فعل دا هو ولا مفعول له انزلنا فعل فاعل له انزل پکې فعل له دا نه پکې فاعل له دا فعل فاعل او دا هو ولا حالت نصب والا دی نو وګوره دلته هم دا د فعل سره متصل له او منفصل څنګه ویږي هغه سره به صرف ایا لګي ایا هو ایا هما ایا هم صرف دا هو هما هم نه دي دا د حالت نصب والا دا ځان له نه ویل کېږي چې کله ځان لوي کنه منفصل وي نو صرف به ورسره دا ایا لګي ٹھیک شو جی نو دا بیا منفصل به په دغه شکل کې وي او متصل به ضرور فعل سره وي ٹھیک شو او حالت جر والا چې دي کنه دی به همیشه متصل که مضاف سره لګي مضاف الیه چې مضاف الیه کیږي کنه دا ضمایر نو بیا به متصل اوس کتاب سره وګوره متصل یو ځای ورسره ملاو دی ورسره جدای په میانس کې نشته خیال نشته نشته پکې نو دې ته متصل وایي هغه مستتر او بارز دی یو بارز یو مستتر وي مستتر پټ ته وایي دا ضربه نه دی جی په ضربه کې ضربه په دې کې دا هو ضمیر فاعل پټ دی نو دته مستتر وي په ضربه کې هو ضمیر مستتر دی مستتر پټ ته وایي پوشیده ښکاري په دې ضربه کې هو ښکاري نشته کنه او په ضربه کې وګورئ جی ضربا وی په ضربا کې ضمیر بارز دی بارز معنی ښکارا هغه څه ښکارا دی دا الف ښکارا دی نو دا بعض علما چې دي کنه هغوی وایي یاره په دې ضربا کې چې کوم دا الف دی کنه دا فاعل دی دا ضمیر بارز دی ښکارا بارز ښکارا ته وایي مستتر پوشیده پټ ته وایي نو ضربه کې وګوره هو ښکاري نه ښکاري په ضربا کې نه دی په ضربا کې په دې ضربا کې دا هما دی د دې هما دا ها او میم نه دی دا په دې دوه ضربا کې پټ دی او دا الف ښکاره دی اوس پوره سي او دا تسنیه ده د تسنیه دا الف نه دی دا د دې دوه ضربا سره ولګېدو نو دا
دې کې دا ها او میم پکې پټ دی دا الف ښکاره دی نو دې الف ته وایي دا الف چې دی که نه دا فاعل دی ضمیر بارز دا ضمیر بارز فاعل دی وایي دا ضمیر بارز فاعل دی او ضربو نه دی جي دا په خپل ځای را روان دي انشاءالله په دې به تاسو ډېر ماهل شئ دا ضربو نه دی جي په دې کې دا هم دی هم دا یو دا هم دی پکې دا هم نه دی جي دا هم اصل کې دی همو دا اصل کې همو دی ټیک شوه خو عرب د دغه دپاره د مختصروالي دپاره دا واو ته حذف کي نو هم ووایي خو چې کله مونږ دا ضمیر دا هم نه دی دا چې کله مونږ په دې ضربو جمع والا فعل صیغه کې پټو که نه نو مونږ به د ده اصلي شکل را واخلو دا اصلي شکل به راوالو نو دا واو او دا واو به ښکاره شي او دا ها او میم به دې کې پټ شي انشاءالله تاسو به زه په دې باندې داسې ماهر کم که نه جي په اسان انداز تاسو زه په اسانه ښیم او نور به په هغه ګرانو طریقو به تاسو ماهر یې بیا اسانه کې به درته زه ښیم جي نو په دې ضربو کې نه دی جي په ضربو کې دا ها او میم پټ دی او د ها او میم اصل څه شی دی د ها او میم اصل څه دی د هم اصل څه شی دی همو دی که نه دا هم اصل کې همو دی هم اصل کې سره همو نو چې کله دا مونږ په ضمیر فعل سره لګو که نه نو د ها او میم به په دې دوه درا با کې پټ کو او د دې ها او میم چې کوم هغه اصلي شکل کې واو ورسره او هغه واو به دې ځای کې ولګو نو ضربو شو نو مونږ وایو په ضربو کې دا واو ضمیر بارز فاعل دی بارز فاعل ضمیر بارز فاعل او مستتر صرف په دوو صيغو کې دی په دوه یو په ضربه کې دی او یو ضربت کې دی او یو ضربتو کې دی په ضربتو کې خو لا بعض وایي که نه چې یاره وایي په دې کې دا تو فاعل دی خو بعض وایي یاره په دې کې دا انا ضمیر فاعل مستتر دی مستتر پکې وایي خو مونږ وایو یاره چې صرف په دوو صيغو کې مستتر دی په دې نورو کې بارز دی بعض وایي نه په څلورو کې مستتر دی او په دغه کې په لسو کې بارز دی انشاءالله را روان دي په خپل ځای باندې په دغه نه دی په دې صرفو کې تاسو ته په صرفو کې زه په بل شان اسانه باندې ښیم انشاءالله او په هغې کې به ثلاثي مجرد شپږ ابواب راځي او ثلاثي مزید فی چې دي که نه دی به پکې ابواب راځي زما په خیال په دې کې صرف ضروري به دا شپږ راخلو د کم دغه دی که نه فتحه نصوره او ضربه دا درې دا شو او یو به پکې سمعه حاسبه کرومه دا شپږ بابونه دي نو دا شپږ ثلاثي مجرد دی ته وایي او دغه به څلور په دې اوله حصه کې دا شپږ به په اوله حصه کې راخلو دا ډېر لازمي دي ضروري دي او دا شپږ واڼه به بیا موږ په جملو کې استعمالوو او دې سره به انشاءالله پوره مونږ دا ټولې سم چې ویلي مرکبات ناقصه دا به پکې استعمالوو او انشاءالله العزیز بیا به په دې کې مخکې دغه کوو جي په دویمه حصه کې به بیا چې په دې نحوه کې کم ضروري او لازمي هغه کم څیزونه موږ پرېښي دي چې موږ اسان کړي دي موږ راته ویلي یار غیر منصرف چې دي که نه هغه 14 قسمونه دي د ښځو عربي نومونه د سړو داسې نوم چې اخره کې ګولتا وي او دغه د سړو داسې نومونه اخره کې الف او نون وي داسې مې ویلي که نه دقه دي که نه دا به مونږ بیا راواخلو یاره وایي غیر منصرف څه ته وایي یاره غیر منصرف هغې ته وایي چې په هغې کې دوه سببونه او یا یو سبب د دوه قایم مقام وي او هغې کې هغه اسباب منع صرف وایي هغې ته اسباب منع صرف وایي که نه وایي هغه به پکې وي او هغه خپل اشعار دي بیا انشاءالله هغه به په خپل ځای باندې راځي او چې دا کوم اسماء سته مکبره موحده مضافتن الی غیر یا متکلم دقه به پکې شپږ واڼه ویلی کېږي او په هغې به ښه تفصیلي خبرېږي انشاءالله او هغه به مختصر کلاس انشاءالله هغه به د 20-25 منټو کلاس هغه واړه سبقونه دي بیا په هغې کې چې دي که نه چې د نحوي حصه په هغې کې ختمه شي نو بیا پکې د صرفو هغه چې کوم 12 دغه دي که نه ثلاثي مزید فی او رباعي مجرد او رباعي مزید فی بس یو دوه بابه به د هغې نه وایو چې کوم لازمي دي نو انشاءالله अब بیا تاسو په هغې ډېر ښه پوه شئ نو ماسټر صاحب تپوس وکړو
چې یاره ضمیر مستتر څه ته وایي او بارز څه ته وایي او متصل څه ته وایي منفصل څه ته وایي. نو چې کله دا حالت رفع والا ضمایر نه دي جي دا چې کله هم په دې شکل کې وي دا هو نه دی هو چې په کوم شکل کې دی که نه هم په دې شکل کې وي دې ته بیا منفصل وایي. ضمیر مرفوع منفصل ضمیر مرفوع منفصل څه سره متصل یو ځای نه وي. او چې کله عمده ضمایر دي خو که دا په فعل کې رالل دننه که نه اوس ضربه کې شو په ضربه کې هو دی ضربا کې هما دی ضربو کې هم دی ضربت کې هي دی ضربتا کې همغه حالت رفع والا به په فعل کې راځي. حالت رفع والا ګورې بل څه کې نه راځي حالت رفع په فعل کې راځي. حالت نصب والا چې دی دا به موږ سره مفعول وي ٹھیک شو. او حالت جر والا چې دی که نه دی به موږ سره مجرور وي جي دنه به مخکې یا حرف جر لګي ٹھیک شو اوس په لګو او یا به د دنه مخکې مضاف لګي بس د دوو حالتو کې به دا لګي دا به همیشه متصل وي یا به مضاف سره متصل وي یا به حرف جر سره متصل وي د دوو حالتو کې به دا متصل وي. دا حالت جر والا چې کوم ضمایر دي هو هما هم ها هما هن کا کما کم کی کما کننا یا او نه. نو دا حالت نصب والا هم دي حالت جر والا هم دي ٹھیک شو. حالت رفع والا چې دي که نه هو هما هم هي هما هن انت انتم انتم انت انتم انتن انا نحن دا حالت رفع والا دي. دا حالت نصب والا حالت جر والا دي دواړه وګورئ یو شانتي دي. په دې حالت نصب کې هو دی او جر کې هو دی. نصب کې هما جر کې هما نصب کې هم جر کې هم نصب کې ها جر کې ها وګورئ ورته ټولو کې ها ها او په ټولو کې کا کا په دوانو کې او کې ٹھیک شو. او هغه انا د پاره حالت رفع کې انا وي او حالت نصب او جر دوانو کې یا وي